سلام علیکم ملګرو. اورګزۍ جنسي مشتي علاقې ته راغلی یم. د هغه مریض سره راغلی یم چې د هغه نامه محب الله وه. محب الله د 40 کالو نه د خپل کالي کې ژوند کولو. دا کلي علاقې ته نه وتلو، دا جوماته ته نه وتلو. محب الله په خپل بدن باندې کپړې نشي چولی، دا د نویو کپړو چونې ته ارمنجن و. محب الله چې کوم بدن و هغه د بیماري وجې نه په داسې صورت کې غشی و چې هغه محسوسېدلو نه چې دا د انسان بدن دی، هغه ته دومره زیات تکلیف و. نن محب الله ډېر بدل شوی دی، نن محب الله ډېر ښه شوی دی، نن محب الله جامې هم غوستوي، نن محب الله د عید لمانځه ته هم ځي، نن محب الله د خپلو کلیوالو سره نستی هم لري. محب الله ښه کونې طرف ته روان دی. دا زموږ سره محب الله دی. محب الله نامیږم، اورګزۍ مشتي مې لیوالی. مخکې لکه ما کپړې ما پرې نشي اخیستلی، په کپړو ببرېدی راباندې. اوس ښه کپړې اخیستلی شم، لکه په ټکي مټکي رانه راوړ غړي داسې نه شو راکېږېدی، نه سیده کېدی شو نه کږېدی شولو. اوس ښه برابر شم، اوس انشاءالله ښه کېدو ته راپېروم. 3 میاشتې وشولې. چېرته خوب مو خوب ورک و، موزیم پښو کوي، خوب هم وکړی. د موزیم وغللی، اوس په ستارو کې پښې مې اخیستې، په ټکي مټکي اخته کېدو، خوب نه رایده خوږېدو. یم ته خیرات شروع کړی، بس بیا وینې ځان وغللی، هغه نه پس خیرات قرار شکل نه قرارېدل. پهله ځل زه اختر منځه ته لاړم. خال د کسې خال ته څه یې؟ خلک یې څه ډېر ښه شی، ښه برابر شی، لکه مخکې ویډیو ولیده، اوس ویډیو وکړي. خلک مې پېژني نه، اوس غلطي کړی زه به چې ته مغه محب الله نه یې. تو کله ولا دا خبره کوله چې محب الله مخکې اوازونه نه اورېدلو، ویلې څه وجه؟ او غونو کې دوره غاړ غاړ پټکي اوس هغه سره نه وښللو، د هیڅ د پڅکي شی راووتو، بس هغه نه پس غوږونه دغه شولو. ته د غوږ ملګري ته خیال شي داسې دا غوږونه مخکې څنګه وو؟ غوږونه مخکې باند را باند وو، پټکي وو چې غاړ غاړ پټکي وو. اوس غوږونه کلو شول؟ غوږونه ډېر زیات کلو شول. اواز اورېدل اوس اسانه دی؟ لکه یو څه ورځې تکلیف او شور مور ما باندې بد لګېده که نه، هغه باند غوږونو څخه بلد او دا څه اوس نه لورم بلد شولم. اوس بس اوس اساني دی چې اورېدل ټول ترتیب کړي. لکه اوس کلي والا غږونه راته کوي څه مبارک شه، غوږونه دې واورې. اول ماته خبرې نه شوې اورېدلی؟ نه شوې اورېدی. څنګه شوې؟ ماشاءالله ښه ډېر پاک شوی دی. ډېر زیات پاک شوی. دا ټول بدن هغه شه دی، خو د لاسونه ماشاءالله. محب الله مخکې به څه بیمار شولی، ته ویل چې راځم بس ته نه به نه شوه ولی، اوس ته نه ولی شي. اوس رګ مو لمېږي، یعنې مخکې ښې غټې غټې رګې مخکې شمړې وجې نه د بیماري وجې نه یعنې رګونه نه شو لیدلی. نه شو لیدلی. او اوس ښه لیدی شي. محب الله اوس درته د څومره وخت تو د علاج وشو؟ دا اوس 3 میاشتې وشولې، که خیر بیا څو 3 میاشتو کې تو دوره پارک وشو. بس محب الله ډېر بدل شوی دی. د دې 3 میاشتې علاج سره موږ ډاکټر ابراهیم مدخل صاحب هم شکریه ادا کوم چې د هغه په وجې موږ سره دا رقم مریضان که هغه د افغانستان دي که هغه د پاکستان دي، هغه خیر طرف ته روان دي. هغه ملګري چې هغه موږ اواز واوري، دا رقم مریض که تاسو چې ته هم ګورو د دوی علاج ممکن دی، دا کېدلی شي. اکثر دوته ډاکټرانو ویلو چې را دا کاله کې کېنم دا پیدایشي بیماري دی، دا ښه کونې والا نه دی، دا خندني بیماري دی، دا د ښه کونې والا نه دی. خو ملګرو دغه علاج ممکن دی. تاسو که دا رقم چې ته هم مریض ګورو، تاسو هغو سره په خپله مرسته وکړو. تاسو موږ غواړو چې هغه انسان چې هغه د خرخ وجې نه دغه خوب حرام شوی، یا هغه انسان چې هغه د خرش وجې نه خوراک نشي کولی، یا هغه انسان چې هغه د خرش وجې نه بل چېرته نستی نشي کولی، یا هغه انسان چې دغه خرش وجې نه دغه مور پلار هم په سکون کې یا دغه خاندان والا هم په سکون کې ژوند نشي کولی. غواړو چې په علاج سره هغه انسان ته سکون ورکړو، نوی ژوند ورکړو، خوشحالي ورکړو. غواړو چې هغه د خپل کله والا سره د خپل چڼ ګاونډ سره نستی ولري. موږ تاسو په مرستې سره، موږ تاسو په تعاون سره دا رقم مریضانو ته موږ ژوند هم ورکولی شو، دا رقم مریضان موږ د دا رقم بیماري نه هم خلاصولی شو. الله دې موږ ټولو ته استقامت نصیب کړي. ډېره مننه، خوشحاله باد، بریالي اوسو.